د جماعت اسلامي صوبایي امیر دی سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب موږ سره په لاین دی. مشتاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مشتاق صاحب تقریبا 15 کاله تاسو یو ډېر ښه ماحول پاتې شوی د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ. یکدم سراج الحق صاحب څه چل پې وشو چې ویل چې یاره د بره نه اډر راغلی و؟ دا اډرونه خو په 2014 کې هم راغلي وو، په 2015 کې هم راغلي وو، 16 کې هم راغلي وو. سراج الحق صاحب یکدم ولې د 2018 د بره اډر راتلو ذکر کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لحاظ به مونږ 15 کاله په دې حکومت کې تیر کړل او په دې 15 کالو کې تاسو ته علم دی چې مونږ د معاهدې تحت تللو. پاکستان تحریک انصاف مونږ ته راغلی او دعوت یې راکړو او مونږ خپل شرایط د معاهدې په شکل کې ته پیش کړو، هغه تسلیم کړو، دستخط یې کړو، مونږ بیا حکومت کې شامل شو. په دې 15 کالو کې وقتاً فوقتاً داسې ایشوز راغلي چې زموږ او تحریک انصاف ته اختلاف و. لکه درنا باندې هغه خپل درنا کړو، مونږ په درنا کې شامل نه. دغه د بانک اف خیبر په ایشو باندې زموږ موقف سره هغه ډېر وخت پورې مرسته نه وکړي. دغه نور داسې ایشوز دی په دې صوبه کې چې پاګه کې اختلاف و. دا اختلاف په کله د اسمبلی کې څنګه به کله ور کابینټ روم تر هدا پورې او کله به اخبارات او صفحاتو ته او د سره د ټي وي سکرین ته راغی. خو بهرحال مونږ چې دا نظام چلیدو د سیاسي استحکام لپاره ضروري مسیز روان. هغه چې سراج الحق صاحب کوم خبر اوکړه زما په خیال سراج الحق صاحب هم دغه وضاحت وکړو او د پی ټی آی د طرف نه هم دغه وضاحت راغی، خصوصا د وزیر اعلی طرف نه. او وسم د دې وخت کې د وزیر اعلی سره خبره ملاقات شو. زه هم په دې ملاقات کې زما په خیال دا نیوز د ستارت لپاره ایچا ته خبر نه جاری شوی او ما سره په دې ملاقات کې عنایت الله خان صاحب او مظفر سید صاحب چې کوم وزیر خزانه دی هغه ورا سره او په دې ملاقات کې بجټ حواله سره ډسکشن شو که گورنمنٹ چې کوم فیوچر کې را روان دی نیر فیوچر کې دا هغه حواله سره هم ډسکشن شو. پروینشل رائټس چې کوم مسله ده خصوصا د بجلی د خالص منافع په دې باندې او ان اف سی اوارد په دې باندې هم خبره وشوله او موږ دا مخکې دا طے کړو چې موږ به حکومت نه جدا کیږو او ځکه به جدا کیږو چې زموږ آینده انتخابي او سیاسي جدوجہد په متحده مجلس عامه د پلیټ فارم دی. دا هغه نوی کولیشن ارینجمنت د تقاضا و چې موږ د زور کولیشن ارینجمنت پریدو خو دا موږ په بلیم گیم باندې نه پرې خودل غواړو او دا موږ مطلب دا په جنگ جګړه باندې نه پرې خودل غواړو. موږ 15 کاله یو سره یو خو وخت کو په دې کې موږ خپل ډیولپمنټل پروجیکټ حواله سره مشتاق صاحب دغه خبره وتاوسو کوي خو دې وخت کې د وزیر اعلی صاحب سره لوی خبرې زمونږ به ریکویسټ وکړو تاسو کوي څه خبرې وشولې چې کوم هدا پر راخاره کوله ما ته پته ده سوال به بیان هم جاری کوي خو دا غیر خدای چې اوس موږ ته څه وایي. ٹھیک زه با تاسو ته د اسلام آباد کې کے پی هاوس کې زموږ ملاقات شو. ما سره سینیئر وزیر صاحب وزیر خزانه مظفر سید صاحب سره یو خو چې دا کم صورتحال روانه په دې باندې ډسکشن شو د 13 ورځې داسې کم طرف ته تاسو اشاره وکړه او دې سره چې کوم ما ارزو کوي بجټ چې کوم روان دي په هغه باندې زموږ اتفاق وشو چې بجټ چې تشکیل پکار دی او دې طرف ته تشریف پکار دی او په دې کې چې دا د مالیاتي نظام لپاره ضرورت دی نو لہذا ټول پارلیماني پارټي چې دي هغه د اپوزیشن د صوبایي اسمبلی کې هغه ان بورډ کول پکار دي او اجتماعي معاملات باندې یو اجتماعي اپروچ اغستل پکار دي. د سره چې د کیرټیکر ګورنمنت کمرازي د هغه په اړه کې مخ خپل تجاویز وړاندې کړل هغه ته د یو کولیشن پارټنر په حیثیت سره او چې کوم زموږ سفارشات یا نمونه هغه ورته وړاندې کړل. د سره چې کوم د صورتحال په دې باندې هم ډسکشن شوه 13 ورځې کې وزیر اعلی د جماعت اسلامي د پارلیماني پارټي او خصوصا د 3 وړ کابینټ ممبرانو انتهایی تعریف وکړو او دا خبره وکړه چې ماته ډېر له سپورټ راکړل، ډېر ترانسپیرنٹ خلک ته، ډېر کلین خلک ته، ډېر پروفیشنل ایکسلنسي لري او په خپل ډپارټمنټس کې ډېر خاندار سره کار وکړو او زه د دې د کارکردګۍ نه ډېر زیات مطمئن یم. د زما په خیال باندې اختلاف په یو کور کې وي، اختلاف په یو پارټي کې وي، دا خو بیا مختلفه پارټي دي او د دې کولیشن ارینجمنټ په دې کې خو به خبره چې اختلاف